अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलैहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। मुहतरम व मुसलमाना नूरुनो दसवखरा से द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सीरत पर सिलसिला के बयान शुरू आगा पूरी खबर उशवा चे नबी अलैहिस्सलाम कुबा के जुमात जोड़ को और मशहूर खबर अदा चे स्वार लसरजी अल तक तेरी कड़े उदागे न बाद मदीने मुनव्वरे ता तशरीफ योड़ पलारा के द जुमे द मांज़ो वखरागे नु पलारा के यौज़े के द जुमे मुंज़ो को दगा पदगा सफर की डुम्बने मुंज़ो और आगाज़े के उस जुमात ते मस्जिद जुमा वर्तवई घट जुमात ते खस्ता दागी नबाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरे तवर दाखिल शो और अल तके द अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पकोर के तेरश अवलने कार दाउचे जुमात जोड़ की नु द अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु द कोर मखी ता योडागो
یو درمنو هغې کې څه بوټي موټي هم ولاړو او څه پکې د مشرکانو قبرونه هم نبی علیہ السلام وی چې دا د ځای د چا دی نو د نبی علیہ السلام په ماما خیلۍ کې یو دوه واړه سهل او سهیل دا د هغوی ځای نبی علیہ السلام هغې راوغوښتل دا د خپل تره په تربیت کې نبی علیہ السلام وی دا ځای په ما باندې را خرڅ کوي چې زه پکې جومات جوړ کړم هغې مې موږ د دې پیسې نه لرو نبی علیہ السلام وی زه پکې هسې جومات نه جوړوم یعنی هسې نه قبلوم پیسې به اخلئ بهرحال د هغې چې څه قیمت کېده نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورک او جماعت جوړېدل شروع شو نبی علیہ السلام په خپله باندې هم ګټې او دارنګې کچه خښتې دا به یې راوړې او صحابه کرامو ته به دعا کوله مهاجرینو ته به هم دعا کوله او انصارو ته به هم دعا کوله دا جماعت روایات پکې مختلف راغلی دي بعض روایتو کې دا راغلی دي چې دا 80 غزا پلنو او 100 غزا وګدو بعضو روایتونو کې راغلی چې نه هر طرف باندې 100 غزا یو روایت پکې داسې هم شته چې یو طرف 3 غزا بل طرف 450 غزا یاره هر څومره چې وخو کچه جماعت جوړ شو د پاسه پاغې باندې د کجورو لرګي او د هغې د پاسه د کجورو څانګې واچولې چې باران به وشو نو لاندې به اوبه راتلې نو خټې به جوړېدې بیا پې صحابه کرامو لیو وکړو د پاسه یې پې خاوره واچوله او لیوې پې وکړه چې یاره دا لاندې خټې نه جوړېږي خو کچه جومات و کله چې د هغې نه نبي علیه السلام فارغ شو نو بیا د نبی علیه السلام د کور بعضې افراد لکه فاطمة الزهرا حضرت سودا او دارنګې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ای مکہ مکرمہ کی پاتیو نو نبی علیہ السلام پس زید ابن حارثہ و نور صحابہ او ابو بکر صدیق خپل زوی محمد ابن ابی بکر دا کسان یو وفد ولیږه چې دغه زنانا او دا ماشومان دا راولي ای لاړل مکې مکرمې ته هغې راوستل او چې دا کله جومات تیار شه نو بیا هغې هم راغله د مکې مکرمې نه نو د نبی علیہ السلام د پاره د کور نو د دې جومات نه مشرق طرف ته مدینه منوره کې چې مونځ کېږي نو دې جنوب طرف ته مخي او د هغې اصل وجه دا ده چې مکه مکرمه
د مدینې منورې نه جنوب طرف ته ده نو دې طرف ته به مخو نو د مشرق طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام د پاره کمرې جوړې شوې او چې نبی علیه السلام به بیا بل واده کو بل نکاح به کوله نو د هغې سره به بله کمره جوړېده دا لومبۍ کمره چې اوس نبی علیه الصلاة والسلام پکې تشریف فرما دی د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها دا د هغې کمره وه او بیا په دې پسې په قطار باندې نهه یا زیاتې کمې کمرې نورې جوړې شوې وې د هغې لږ غوندې صحن او ساده چې سړي به لاس اوچت کنو چت ته به لګېده عبدالملک ابن مروان یو خلیفه تیر شوی دی هغه په خپله زمانه کې دا جومات کشاده کو چې دا ډیر شي خلک ډیر زیات شو د بار نم خلک راځي نو هغه کمرې مجبورا ورانې کړي مدینه منوره کې جړه انګولا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کمرې ورانې کړې شوې نو هغه څه د نقصان دپاره نه وې کړې خو د جومات توسیع د جومات غټوالی ارتوالی دا نه راته بغیر د دغې نه نه کېده جومات هم تیار شو د نبی علیه السلام دپاره په هغه وخت کې چې څو کمرې لګېدې هغه هم تیارې شوې مکه مکرمه کې چې کله نبی علیه السلام ونو د سار او د مازیګر مونځ لازم دا نور منځونه بیا وروستو راغله چې نبی علیه الصلاة والسلام معراج ته لاړ نو الله جل شانه ورته د دغې منځونو یو تحفه ورکړه یو ډالۍ یې ورته ورکړه هغه یې بیا راوړه نو په مکه مکرمه کې خو صحابه کرام د شمار لږ غوندې خلکو او هر وخت به د نبی علیه الصلاة والسلام سره نو دې مانځه ته د راغونډېدلو څه فکر او څه تکلیف به نه و بیا چې کله مدینه منوره کې جومات تیار شو او تعداد د صحابه کرامو ډیر شو د مکې مکرمې نه هم خلک لاړل هجرت یې وکړو د حبشې نه هم خلک لاړل هجرت یې وکړو اطرافو کې هم خلک مسلمانان شو د مدینې منورې زیات خلک مسلمانان شو بغیر د یهودو نه یهودو کې لږ غوندې خلک مسلمانان شو نور یهود خو فراډیان دوکباز غدار او ناکاره خلکو بلکې د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف د دروغو پروپیګنډې به یې کولې د دروغو پروپیګنډا هسې ښه نه ده یو تشهیر کول دي د یوې خبرې د نیکې خبرې او یو د دروغو پروپیګنډا کول دي دا د یهودو طریقه ده دا د هغوی پلان دی دا د هغوی منصوبه ده نو هغوی کې لږ غوندې خلکو ایمان راوړو خو تعداد بیا هم د مسلمانانو ډیر زیات شو او په مختلفو محلو کې آباد شو بلکې څه د مدینې منورې نه کافي فاصله باندې آبادو نو د جومات ته د راتلو څه انتظام د هغې نه به نه خبرېدل دلته به مونځ کېده دې خوا به چې کوم دی خلک د مانځه نه پاتې کېده نو نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړل مشوره یې وکړه چې د دې
مانزه د پاره به دا خلک څنګه راغونډو. نو چا پکې وي چې ناقوس به غږو. ناقوس لکه ټلی دا موږ چې زمونږ په دې سکولونو وغیره کې چې ګنټي والی کېږي ټلی والی کېږي. یهودو دا طریقه وه چې هغې به یو لرګی بل لرګي له راچو غټ لرګی او هغه به د هغې دپاره وړوکې لکه سټک غوندې هغې نه به کوم اواز وته نو هغې باندې به خلک د هغوی عبادت خانې ته راجمع کېدل. لکه اوس زمانه کې خلک ټلی وایي نو ټلی د اواز بیا ښه لرې ځي. نبی علیہ السلام دا خبره خوښه نه کړه یاره دا خو د یهودو طریقه ده. بیا وی چې بیګل به وهو. نبی علیہ السلام وی دا هم ښه نه ده ځکه دا بیګل دا د نسواراو طریقه ده او رسول الله مبارک بار بار فرمایلیو چې تاسو د یهودو سره د نسواراو سره څومره بني اسرائیل چې دي هغې سره مشابهت مه کوئ، عباداتو کې مو سره مه کوئ. دا فراډیان او دوکباز او د دین دشمنان خلک دی سره د علم نه سره د پوهې نه. نو نبی علیہ الصلاة والسلام دا طریقه ښه نه ده. چا وی په یو اوچت ځای باندې به اور بلو خلک به خبریږي مانځه ته به راځي هلکه اور بل کې وی دا خو د آتش پرستو طریقه ده. بله خبره دا ده چې یو سړی دننه په کور کې دی هغه ته به د بار د اور څه پته لګي. دا طریقه هم ټیک نه ده. بهر حال حضرت عمر فاروق یا بل صحابي دا مشوره ورکړه چې کله د مانځه وخت شي رانږدې شي نو په دې مدینې منورې په دې کوڅو کې به یو سړی اوازونه کوي چې مانځه له راځئ د مانځه وخت دی او په هغې باندې به خلک راجمع کېږي بس بیا به مونځ کوو. نبی علیہ السلام ته دا خبره لږه ښه ښکاره شوه چې یاره دا خو بده طریقه نه ده د خلکو د راجمع کولو. اگر چې دا طریقه ګرانه وه خو بهرحال خلک مانځه ته راجمع کولو خو څه مکمله فیصله ونه شوه قطعي فیصله ونه شوه. صحابه کرام هم ډېر په تشویش کې و چې دا به څه طریقه کوو څنګه به دا خلک مانځه راځي او نبی علیہ السلام هم فکرمندو. نو د شپې چې کوم دی یو صحابي خوب ولید عبدالله ابن زید دغه صحابي نوم دی هغه خوب ولید په خوب کې ویني یو سړی دی او یو ناقوس تلی غوندې ورسره ده نو دی ورته په دې خوب کې وایي دی وایي زه نه یخ یمه نه اوده یمه داسې غوندې حالت دی. دی ورته وایي چې هلکه دا ته خرڅی نه دا صحابي ورته وایي او ولې په دې ته څه کې وایي چې په دې باندې به مونږ خلک مانځه ته جمع کوو. هغه ورته وایي داسې کې مړه زه به درته یو ښه طریقه وښیم بهترینه طریقه به درته د دې نه وښیم. وایي څه طریقه ده نو هغه ورته د اذان الفاظ ووایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا څلور پیري ووایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دوه پیري ووایه اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دوه پیري ووایه حي على الصلاة حي على الصلاة دوه پیري حي على الفلاح حي على الفلاح دوه پیري الله اکبر الله اکبر دام دوه پیري او اخر کې لا اله الا الله. ودا چې کله تاسو
وایي چې دې ټایم باندې موږ مانځه ته ودرېږو نو دا اعلان کوي او بیا دونه انتظار چې دا خلک پکې جومات ته ځان راورسوي یا څوک بې اودسوي هغه اودس وکړي وی بیا هغه سړی روان شو وی چې روان شو نو بیا راستون شو وی بیا ما ته وی کله چې وی تاسو مانځه ته ودرېږئ صفونه برابر کوئ نو د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح د دې نه وروستو دوه پیرې قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ووایي یعنې او مکه اذان الفاظ به خو دوه ټکي به پکې نور سیوا شي دا اذان به د غایبینو د پاره دا به د مانځه د ودرېدو نه لږ ساعت مخکې مثلا 15 منټه 20 منټه مخکې وی یو سړی د کور نه راځي چا راورسي یو سړی اودس کوي چې هغه اودس وکړي او دا اقامت چې موږ څه ته وایو دا همغه اذان دی دا به د دې موجوده خلکو دپاره چې کوم موجوده خلک په جومات کې موجود دي نو د هغوی د تیاری دپاره به چې دوی صفونه برابر کړي دوی ودرېږي دوی سیده شي هغه چې دا خوب ولید نو ډېر زیات خوشحاله شو او سار وختي په منډه منډه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر شو چې ما خو دغسې خوب لیدلی دی نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالله ابن زید ته ووی دی بیمار هم په سفر کې او هم په حضر کې یعنی په مدینه منوره کې چې به هم هغه اذان کو او چې چرته په سفر باندې وتلو هم هغه اذان کو روژه کې بیا په دې آخر وخت کې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نظر کمزوری شوی و نو هغه ته به د سبا پته نه لګېده چې سبا ختلی دی که سبا نه دی ختلی نو یو ورځ د وخت نه مخکې اذان وکړو
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ورشه خلکو ته اعلان وکا چې زه وده شوی وم زه نیم پوه شوی که څوک روژه چا پېشمنۍ نه وي کړی چا پېشمنۍ وکړي بیا نبی علیہ السلام دا مقررتیا وکړه چې بلال به د پېشمنۍ دپاره اذان کوي ځکه چې په رمضان کې به صحابه کرام ټول یا په جومات کې لګیا او عبادت به کو او یا به په کور کې شاز نادر به داسې و چې هغې به پکې لږ خوب کو اکثریت به داسې و چې هغې به عبادت کو نفلونه به کول تهجدونه به کول تراویح به کولې نو هغې دې دپاره ورته الله عبدالله حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقرر کو چې ته به یو ګنټه مثلا مخکې اذان کې نو دا اذان به د دې دپاره چې دا خلک لاړ شي کورونو ته پېشمنۍ وکړي که څوک ودوي چې هغه را بیدار شي پېشمنۍ وکړي چا مخکې عبادت کړی هغې را بیدار شي او هغوی چې کوم دی نو پېشمنۍ وکړي او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه صحابي و دی په سترګو نابینا و ده ته یې وی ته به هله اذان کوې چې سبا وخیږي نو هلکه په سترګو نابینا و هغه ته د سبا څه پته لګېده نو هغه ته د سبا دا پته لګېدله چې د هغه سره په جومات کې ډېر کسان ناستو هغه به یوازې نه و ناست سبا ته به نورو خلکو کتل چې سبا وختو صحابه جومات کې عبادت دپاره به ناستو هغې به دغه ترتیب سره ای به ورته وي چې به سبا ختلې بس عبدالله ابن ام مکتوم به اذان وکړو دې وجې نه رسول الله مبارک صحابه کرامو ته وفرمایل چې د بلال په اذان دوکه نه شئ ګورئ چې تاسو خوراک بند کړئ نه خوراک کوئ خو چې کله عبدالله ابن ام مکتوم اذان شروع که بس پېشمنۍ بند خوراک چې کوم دی نو ختم شو عرض مې درته دا کوو چې جومات جوړ شو د اذان طریقه چې کوم دی نو مقرر شوه او بیا بعضې خلک د هغوی کورونه ډېر زیات لري مسجد نبوي ته به نشو راتلی نو نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته وي تاسو په خپلو محلو کې جوماتونه جوړ کړئ نو د نبي علیه السلام په زمانه کې 9 جوماته په مسجد مدینه منوره کې یو خوا بل خوا هغه آباد شو هاي به جمعې مانځله نبي علیه السلام مسجد نبوي ته راتلل ځکه د مسجد نبوي فضیلت ډېر دی حدیث مبارک کې راغلی یو مونځ په مسجد نبوي کې هغه د 1000 منځونو برابر دی د 1000 منځونو ثواب په الله تعالی ورکوي په دې ترتیب باندې د مدینه منورې هغه زندگی تیرېده خو د یهودو هغه سازشونه نه ختمېدل ای به د اسلام خلاف قسم قسم پروپیګنډې کولې دروغو پروپیګنډې یو پروپیګنډې دا وکړه چې هلکه یو څو کسان هغه لاړ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې کېنی سار ایمان راوړي یعنی دا ایمان راوړی نه خو ایمان ښکاره کوي چې موږ ګنې ایمان راوړی دی منافقت یې کو دروغ یې وي او چې بیا مازدیګر شي نو بیا ترې راپاسې هلکه دا خو موږ وي که دا حق دین دی خو دا خو هسې بکواس دی نعوذ بالله دا خو هسې دروغ دی نو بیا ترې راځئ نو کېدی شي چې ډېر مسلمانان په دې باندې بدګمانه شي ایمان پرېږدي الله پاک نه څه پټ دي
خدای پاک د دې په باره کې آیتونه نازل کړي چې یهود دا فراډ او دا منصوبه جوړه کړې ده او دا د اسلام خلاف یو سازش جوړ کړی دی. اوس هم یې د یهودو دغه طریقه ده، فراډونه، دوکې، د دروغو پراپیګنډې، دا چل به وکړو، هغه چل به وکړو. او زمونږ مسلمانانو کې د ایمان کمزوري ده. مونږ هم د دین خلاف پروپیګنډې کوو، خلاف کوو، د مسلمانانو اعمالو ته نقصان رسو، د مسلمانانو عزت ته نقصان رسو، د مسلمانانو ایمان باندې ډاکه اچو او د هغې دپاره هر قسم پروپیګنډې کولو ته او خلاف کولو ته مونږ تیار یو. دا یاد ساتئ چې نبی علیہ السلام وایي د یهودو سره په عباداتو کې یو شانوالی مه کوئ. نو چې سړی د یهودو سره په خرابو اعمالو کې یو شانوالی کوي او مشابهت کوي نو دا سړی مسلمان پاتې کیدی شي. د پیغمبر سنتو باندې عمل کول پکار دی. د دنیا او د آخرت کامیابی هغه په دې کې ده چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو اتباع وکړو، ځان کې د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو تابعداري راولو. الله به مو دنیا هم ښایسته کوي او الله به مو آخر هم ښایسته کوي. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ ربنا آتنا فی Mm-hmm.